अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीइना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। रवाहु अत-तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बशीर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नज़ीर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। इज़्ज़तमंदो मशरानो हमज़ोलो ज़वानानो मुहिब्बीनो आशिक़ानो टोलो ता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़िरीनो, इस्लामी सलोरम मियाश्त रबीउस सानी द पाकिस्तान द ऐलान मुताबिक नंद जुमे मुबारकी बदगिलोया अज़ीम औरज़ बांदे ददगी सलोरम मियाश्त इस्लामी द्वयम तारीख़ है। द्वयमा रबीउस सानी द हगे औरज़ संगच इलाहुल आलमीन रबीउल अव्वल द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द विलादत बासआदत को वजह बांदे अगे मियाश्तिला यौ कमाल और इज़्ज़त और आज़मत वरकड़ायो दग रबीउस सानी इस्लामी सलोरम मियाश्त देलम रब्ब ला यज़ाल सय्यदुना गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चुनकी दग मियाश्त की वफ़ात शोए रही पुयोलसम औरज़ बांदे दग मियाश्त सरा शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि यो निस्बत आगे निस्बत को वजह बांदे खुसूसन अहलु सुन्नह व जमा खलक दग मियाश्त देर प अक़ीदत व पे एहतराम बांदे मनावई। ननबा ज़मुंग उस्तासो मौजू बयान
د اهل سنت و جماعتنا د هغې د عقایدونه یو عقیده هغه به ان شاء الله تعالی بیانو با حواله په دې نیت باندې چې اهل سنت و جماعت چې کوم عقاید دي چې هغه ټول برحق دي د قرآن کریم او د احادیثو صحیحه او مبارکه بالکل موافق عقاید دي هغې نه به یو عقیده ان شاء الله تعالی نن بیانو چې زمونږ استاسو ناستو خلکو اصلاح هم وشي او زمونږ استاسو په علم کې ورسره اضافه هم راشي او هغه موضوع او بیان د نن ورځې او هغه عقیده د اهل سنت و جماعت چې نن به ان شاء الله تعالی بیانو هغه دا شفاعت مصطفی صلی الله علیه وسلم صاحبانو په توجه باندې کینې با حواله یو څو خبرې ستاسو په وړاندې په شفاعت کبرا مصطفی علیه الصلاۃ والسلام باندې ستاسو په وړاندې بیانوم الہ العالمین د زمونږ استاسو لا د ویلو اوریدلو سره سره په دې باندې د عمل توفیق هم راکړي صاحبانو د آیات لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د هغې ډېرو فضایلونه دا شفاعت چې دی شفاعت د نبی علیہ السلام دا د حضور مبارک هغه ټول کمال نه دی هغه ټول کمال بلکې د حضور مبارک په هغې لکاو کروڑاو ارباو کمالاتو کې یو کمال دی یو کمال یا شفاعت کبرام دی د حضور مبارک او دا زمونږه اهل سنت و جماعت عقیده ده دا مو عقیده ده ځکه دا د حضور مبارک د خولې بیان دی او دا د صحابو عقیده ده دا زمونږ عقیده ده چې په ورځ د قیامت باندې با په هغې سخت ورځ کې حضور علیہ السلام مبارک د خپل د امت چې کوم ګناهګاران دي د هغوی شفاعت بکا او د حضور مبارک په شفاعت باندې به ان شاء الله زمونږ استاسو جنت لزو دا قرآن نم ثابت دی او دا صحیح احادیث و مبارکو نم ثابت دی گورے صاحبانو دا یاد لرے د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه بعد د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په امت کې د ټولو صحابو په نیز بهتر د ټولو صحابو په نیز بهتر د ټول اهل بیت علیهم السلام په نیز بهتر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام حضور مبارک نه پس د مبارک نه رؤنسا تر اخیر صحابی پورے بیا د اخیر صحابی نه بعد تابعی چې صحابی سره ملاقات شوی د اغې نه رؤنسا تر اخیر تابعی پورے بیا د تابعی نه بعد تبع تابعی چې تابعی سره ملاقات شوی په ایمان باندې د تبع تابعین رؤنسا تر اخیر تبع تابعی پورے ټول محدثین ټول فقها ټول علما چې څومره ټول اولیاء او جماعت تیر دی بلکې د ټول امت په دغه ټول امت کې دا څومره نامې چې ما ارتواخشتي د یو کس هم دا نظریه نه ده یو کس هم چې زب په ورځ د قیامت باندې په خپل عمل باندې جنت لازم دا اچام نه بیان کړي سیدنا ابوبکر صدیق مبارک نم دا نه دي ثابت
بس هغه افضل البشر بعد الانبیاء دی، یعنی حضور مبارک نه پس بهتر شخصیت ابو بکر صدیق مبارک نظریم دا نوا چې زبا په خپل عمل باندې جنت لازم حلال کی د هغه یو نیکی د ټول امت د نیکیونه بهتر ده. هغه یو نیکی د سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه د ټول عمر د زندګۍ د نیکیونه بهتر ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا نظریه نه وا نیچر ته بیان کړي چې زبا په ورځ د قیامت باندې په خپل نیکو اعمالو باندې جنت لازم. نه دا نظریه سیدنا عثمان ابن عفان وا او نه دا نظریه سیدنا علی شیر خدا رضی الله عنه، نه دا نظریه د هغه مبارک وا، نه د صحابو د بدر وا، نه د صحابو احد وا، تر اخر صحابی، تر اخر تابعی، تر اخر تبع تابعی، ټول امت یو فرد پکې دا نظریه نه ده چې مونږ به قیامت په ورځ باندې په خپلو نیکو اعمالو باندې جنت لزو، بلکې امت ابتدا نه وخلا سیدنا ابو بکر صدیق نه واخلا تر اخر پوری هر امتی دا صدا، هر امتی دا وینا دا چې په ورځ د قیامت باندې به مونږ شفاعت د مصطفی علیه السلام ته ګورو. یعنی مونږ که په رب باندې بخلی کیږو دا به د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شفاعت باندې بخلی کیږو. دویم نمبر خبره یاد ساتئ، په ورځ د قیامت باندې با ټول انبیاء کرام بشمول د حضور مبارک اغیبم شفاعت کا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور سر محدثین، علماء، اولیاء، نیکان، صالحان په امت کی چې څوکم دی عام و خاص د الله په حکم باندې، د الله په اذن باندې، د الله په اجازه باندې مختلف خلق به شفاعت کا، او هر چاله خدای پاک جل جلاله څومره کسان ورکي دا زما استا رب ته معلوم دي. ډیر قسمونه، ډیر افراد دا به په ورځ د قیامت باندې شفاعت کا، دا څنګه چې صرف نبی علیہ السلام مبارک بیکا تر دې پوری حدیث مبارک ارتوایما دا ذکرې امام ابن ماجه دا حدیث په ابن ماجه کی روایت کړی دی، امام احمد په مسند احمد کی دا حدیث روایت کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل باندې فرمای حدیث دی زنانونا د 9 میاشتو نه وړاندې په اوله میاشت، په دویمه میاشت تر 8 میاشتو پورې چې زنانه نه کوم ماشوم ضایع شي هغه پوره نه جوړ، هغه مکمل نی جوړ، هغه ترې نه ضایع شي امړ شي، یا اعضا اندامونه پوره جوړ دي یا نه دي جوړ، هغه ته په عربی کې سقط ویل کېږي. سقط لفظ په حدیث کې هغه لپاره راغلی. نو مولود هغه ماشوم چې هغه ضایع شو، یو ټوکړه به د غوښې زنانه نه وغورځېده، هغه بابت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث دی، حضور علیہ السلام فرمائی ان السقط لا يجر امه بسرره الى الجنه. نبی علیہ السلام فرمائی دا زنانه نه غورځول شوی ټوکړه، دا د ویني ټوکړه، د غوښې ټوکړه نامکمل بچای دا بم قیامت په ورځ باندې خپل مور ځان سره ونیسي او جنت ته به داخله. دا یاد لره دام ځای کېږي نه، دا حضور لا يجر امه الى الجنه. حضور مبارک فرمایي دا خپل نوم سره بیا دا مور تړلی، دا خپل نوم دا کله چې ماشوم پیدا شي دا غ نوم داسې اوږد غوندي بیا ډاکټران هغه کټ کا، دغه نوم پورې به ځان سره مور تړلی، لا يجر امه الى الجنه، او مور به ځان سره جنت ته راکاږي. شفاعت خو بدام کوي، خدا یاد لره محبین و عاشقانو د حضور مبارک امتیانو دا یاد لرئ، شفاعت خو بدا ټول کا، انبیاء، اولیاء، صحابہ کرام، عام و خاص، چاہتا چې الله جل جلاله حکم وکا
تر دې پورې چې دا غورځولې شوی ټوکړه دا به شفاعت کا خپل مور به ځان سره په یو حدیث کې ابوي پلار او مور راغلي پلار او مور دواړه به ځان سره جنت لبوزي بشک دا ټول به شفاعت کا خدا یاد لرئ چې په ورځ د قیامت باندې شفاعت کبرا لوی شفاعت کبرا سوک کئی لوی شفاعت سوک کئی هغه به یو شخصیتی او هغه شخصیت محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرا لوی شفاعت یعنی دو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم پشانت شفاعت دومره کوټه دومره افراد دا د بل چا نشتا ځکه دې ته یاد لرئ هغې نورو ته شفاعت ویل کېږي او د حضور مبارک هغه ته شفاعت کبرا لوی شفاعت دا خصوصیت ته د چا شفاعت کبرا د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. او ګوره صاحبانو یو حدیث درته وایم دا د شفاعت بزبان مصطفی علیہ السلام مبارک دا کوم حدیث چې زار توایم دا حدیث امام بخاری په خپل کتاب بخاری کې په کتاب التیمم کې دا حدیث روایت کړی دی دا حدیث امام مسلم په خپل کتاب مسلم کې کتاب المساجد کې روایت کړی دی او دا حدیث په صحیح ستو کې امام نسائی خپل سنن نسائی په هغه کې د مبارک کتاب الغسل والتیمم په هغه کتاب او په هغه باب کې دا حدیث دا کوم چې زار ته بیانوم دا یا روایت کړی دی متفقن علیه حدیث هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے فرمائی دا واورے زیارت آغا الفاظم وائما حضور مبارک فرمائی اعطیت خمسا لم یعطاہن احد قبلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی پنځه شیان اشقان واورے ستاسو محبوب علیہ السلام فرمائی چې پنځه شیان مالا داسې راکړلې شوي دي چې ما نه مخکې الله تعالی یو نبی او رسول نه دی ورکړي هیڅ عالم نه دی ورکړي دا اعطیت خمسا لم یعطاهن احد قبلی یو کس لم الله تعالی نه دی ورکړي هغه پنځه شیان څه شی دی؟ اول نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. حضور مبارک فرمائی اللہ جل جلالہ مال دا سے روب را کڑے رعب چیزا یو زینا اوزم تبلیغ دا پارا او اغیزای تا څومره مزلوی یو میاشت مزلوی دا ډیر لري زیوی زد خپل کور مسجد نه اوزم چې کوم ځای لازم اغه ځای ته یو میاشت مزلوي حضور مبارک فرمایي چې زه څنګه کور نه اوزم رب لا یزال الت په خلکو باندې روب راولي یو میاشت په مزل باندې په خلکو باندې روب راځي دا خصوصیت حضور مبارک فرمایي دا صرف د زما دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نمبر حضور مبارک فرمائی دویم نمبر چې کوم صرف اور صرف زما خصوصیت دی هغه د بلچا نه دی بس اصل شی دی جعلت لی الارض مسجدا وطهورا. حضور مبارک فرمائی چې مخکې انبیاء او بچ کوم امتونو هغوی به په خاص ځایونو کې عبادت کا په هر ځای کې عبادت نشو کولای او دویم نمبر هغه خلکو د پاره الله تعالی زمکا عام زمکا په تور د تیمم باندې هغوی نشو استعمالوله هغوی به خامخا او دس کولای یا ابو باندې به طهارت حاصلوله. خو حضور مبارک فرمایي زما خصوصیت دا دی چې زما امت د پاره زما د وجنا الله جل جلاله دا ټول زمکا مسجد وګرځاوه چې زما امت په هر ځای کې منځ کا او هغه ځای پاکي. حضور علیہ السلام فرمایي چې په هغه ځای کې زما د امت منځ کیږي مسجد لگا چټیم نی لری ما راځي چې چرته منځ هغه وکړو الته منځ کیږي
او دویم نمبر دا زمک زما امت لپاره الله تعالی طهوره پاکه ګرځولې ده که اوبه نه وي په ځمکه باندې زما امت طهارت او دس غسل لپاره تیمم او دس لپاره تیمم هغه کولی شي. دام خصوصیت د چا دی وی چې دام د زما نه مخکې د چا نه و، دا صرف د زما دی. دریم نمبر احلت لی المغانم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په مخکې امتونو کې به چې امتیانو کله جهاد وکړه او په جهاد کې به مال غنیمت حاصل ک کافرانو نه، دغه مال غنیمت اغوی نشو استعمالوله، اغوی به پرې خوده خپل استعمال کې به نشو راوستای. خو ای صحابه احلت لی المغانم، زما د امت مجاهدین صحابه چې کله اعلی کلمت الله د پاره جهاد وکاو لاړ شي او کافرانو نه څومره مال حاصل کا، مالی غنیمت رنه حاصل کا، نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زما د امت پاره زما د وجنا الله جل جلاله دا مال غنیمت حلال کړی دی. دا مخکې انبیاو کې چا د امت پاره حلال نو. سلورم نمبر حضور مبارک فرمائی متفق علیہ حدیث تے وکان النبی یبعث الى قومه خاصہ. حضور مبارک فرمائی زمانہ مخ کے انبیاء کرام با رب لا یزال مخصوص قوم تلیگل، ټول دنیا دا پارا انسانیت دا پارا با انبیاء نو، یو نبی براغی مخصوص علاقے دا پارا، مخصوص قوم دا پارا، مخصوص افراد دا پارا. ہر نبی رب لا یزال آدم علیہ السلام نوخل عیسیٰ علیہ السلام پورے مخصوص علاقے دا پارا اللہ تعالیٰ را لے گلے. حضور علیہ السلام مبارک فرمائی وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. حضور مبارک فرمائی رب لا یزال شکل نبی کرم دا اغٹیم نوخلا تر قیامت ما ذکر پوری چه پزمکا باندې څومره انسانیت تے ہر مذہب نسل رنگ اغی سر تعلق ساتھی. نبی علیہ السلام فرمائی دا ټولو خلقو دا پارا اللہ نبی را لے گلے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. زو ټولو خلقو پارا نبی اما دام دزما خصوصیت تے. او پنزم نمبر شفاعت بزبان مصطفیٰ علیہ السلام حضور مبارک سے فرمائی اعطیتو الشفاعت. پنزم نمبر دارے چھ پورز دا قیامت باندے چھ طولنا اول شفاعت سو گئی، اول چھ ہچ شاعت با اختیار نہیں، نہ نبی تا نہ رسول تا نہ اولو العظم تا نہ عام تا نہ خاص تا، ہچا تبا اجازہ نہیں. حضور مبارک فرمائی پنزم نمبر رب کائنات پورز دا قیامت باندے ٹھولو نہ اول مال شفاعت را کڑے. دا خپل نبی علیہ السلام دا بالکل متفق علیہ حدیث ما تاسو تا دا بخاری مسلم نسائی دا سی پا گنش میر احادیث کتابو دا حدیث مبارک روایت کڑے دے. دا پینزہ شیان حضور مبارک فرمائی دا دزما خصوصیت دے. او دا دغی حدیث پا تایید کے چه ام دغی حدیث تایید کا چه حضور مبارک فرمائی چه پورز دا قیامت باندے رب لا یزال دو طولو نا لومبائی شفاعت چه سوک بکئی رسول اللہ مبارک فرمائی زبی کوما. دا خدا پینزو شیانو کے ذکر شو دا دی پا تایید کی ارتیو حدیث وایم او دا حدیث واوری دا دیر خوندور حدیث متفقن علی حدیث. امام بخاری تا سوچت کے دا حدیث مبارک ذکر کڑا دے پا کتاب التوحید کی. امام مسلم تا سوچت کڑے اول جلد مسلم شریف دا حدیث روایت کڑا دے، بہترین حدیث دے پا کتاب الایمان کی متفقن علی حدیث. اور راوی سوک دے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام مبارک خادم دا واورے انسان ایمان اور سر تازہ کی. انس ابن مالک فرمائی ویچو حضور مبارک منتقو فرمائل علیہ السلام، حالانکہ حضور مبارک چرتو حیاتو ژوندایو
انس ابن مالک دا سے نہ فرمائی چې حضور علیہ السلام مبارک پس تو وفات نہ ماتیو حیاتو حضور مبارک ژوندایو خود ورځ د قیامت چې څومره احوال دي څه بکیږي څوک به شفاعت کا حکم نمبر باندې به شفاعت کا څنګه به شفاعت کا انس ابن مالک فرمائی چې په ژوند کې رسول الله مبارک دا هر څه مونږ ته بیان کړیو دا علم دے دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک حالانکہ اگر ټول خبری یا وسم نشته رستو برا روانی خو رسول الله مبارک ټول صحابو ته بیان کړی دي نو انس ابن مالک سے فرمائی ډیر خسته حدیث دی چې کله چې ورځ د قیامت شي دا میدان محشر به د خلقو نه ډکی نظمونږ استاد ټول به پاغه کې ولاړیو چې حضور مبارک فرمایل فیاتون آدم دا ټول خلق براشي آدم علیہ السلام مبارک چې کله آدم علیہ السلام مبارک لراشي آدم علیہ السلام مبارک ته به فرمای یا آدمو اے آدم علیہ السلام مبارکا لاړشه او د زمونږ شفاعت وکړه الہ العالمین په حضور کې د الله په دربار کې مونږ شفاعت وکړه مونږ په الله تعالی باندې وبخه زمونږ ګناهونه په الله تعالی باندې وبخه راځه مونږ سره لاړ شي انس ابن مالک فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې آدم علیہ السلام ورته فرمای لست لها دا ټکر سره لګیات ساته دا حدیث لفظ دی لست لها معنی څه دا زد اول شفاعت لپاره نه یما اول شفاعت دلتا مراد دے نور با انبیام شفاعت کا دلتا حدیث کی مراد دے اول شفاعت بچوک کا حضور مبارک بیک لست لها زنن رز باندې د اول شفاعت تپارا نیما دا سی نه جزې نکوما یا نشم کړي ز اغیر دازما منصب نه دی دازما مقام نه دی لست لها زدی لپاره نیما ها رهنماییم کړی شما ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله ایمان بالا دا حدیث تازه کی خان ہاں لار در تخای مدا سے کارو کڑے لاٹ شے ابراہیم علیہ السلام لا فإنه خلیل اللہ اگر اللہ تعالی خلیل دے دا رسول اللہ جد امجد دے نکم مبارک دے اغیل لاٹ شے اغمم اللہ تعالی پہ حضور کی شفاعتوں کا حضور مبارک فرمائی فیأتون ابراہیم علیہ السلام داخلق براشی چالا ابراہیم علیہ السلام زکه چې آدم علیہ السلام ورته خود ابراہیم علیہ السلام مبارک د زمونږ شفاعت وکړه د الله جل جلاله په حضور کې په الله تعالی باندې وبخا مون خطا کاران سیا کاران رب لا یزال جل جلاله په حضور کې حاضر کړه رب تم او خایا چې دا سیا کاران دي دا وبخا چې رب مون وبخي جنت دا داخل شو اے ابراہیم علیہ السلام مبارک مون سره لاړ شه نبی علیہ السلام فرمائی حدیث الفاظ دادی دغه خلق تبا ابراہیم علیہ السلام او فرمائی لست لها ز پنن روز باندې دغه شفاعت لپاره زنه ما ته چاره لګلی خو زم بل چاته لګم اول شفاعت زنه شم کړه د لفظ بمسی لست لها معنا زدی لپاره نه یما ولكن عليكم بموسى فانه كليم الله دا سے کارو کړي تاسو ټول لاړ شئ موسی علیہ السلام لرا شئ صاحب تورات کلیم الله الله ور سره خبرې کړې وي هغه ممځي ټول لاړ شئ هغه هم الله تعالی په حضور کې شفاعت وکا په الله باندې بم وبخي نبی علیہ السلام فرمای فیاتون بموسی داخلك براشي موسی علیہ السلام لا موسی علیہ السلام ته هم دغه څه خبره وکا موسی علیہ السلام الفاظ سدي په حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي موسی علیہ السلام مرتو فرمایي لست لها اے خلقو نن زدغه سفارش او شفاعت تپارا نیما یعنی اول زنیم رست بے کوما خو اول زنیما چې دا الله جل جلاله په حضور کې حاضر شه ہاں لار بدر تو خایما ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته لار عیسی علیہ السلام مبارک لا
هغه د خدای هغه روح الله دی د الله کلمه ده کن کلمه باندې الله بغیر د پلاره پیدا کړی دی الله ډیر محبوب دی التلاړ شي دا خلق براشي نبی علیہ السلام مبارک فرمائی فیأتون الناس عیسی دا خلق براشي عیسی علیہ السلام مبارک لور توبه فرمائی تو مونږ ته مخکینو انبیاء خودلای مونږ سره لاړ شه الہ العالمین په حضور کې د زمونږ شفاعت وکړه ذکر روح الله کلمت الله نبی علیہ السلام فرمائی عیسی علیہ السلام مبارک صدا آواز پورز د قیامت باندې بدغه خلق تدای لست لها اے خلقو نن د قیامت پورز باندې عیسی علیہ السلام مبارک هم اول شفاعت کون کئی ندی لست لها زدی د پاره نیما زدی د پاره نیم خدا سے دا چې بس نورم نه ګرځوما دا سے دربار تم لگم چې ال تلاټ شي کنا ال تبدا आवाज نه بیا چې لست لها عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بصور تو فرمائی ولکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سکار وکړه پرې نور زینا نن ټول لال شي حضور مبارک په دربار کې حاضری ورکړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته وایي چې پر رب باندې وبخا بس ال تور شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې کله عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا خلق ما ترو لګي واوري دا نقطه واوري صاحبانو چې کله حضور علیہ السلام مبارک لراشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای زمونږ شفاعت وکړه التجا نبی علیہ السلام ته دغه خلق وکا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشکل کیو تکلیف کیو د زمونږ شفاعت وکړه واوره صاحبانو آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لفظ سو لست لها ابراہیم علیہ السلام لفظ سو لست لها موسی علیہ السلام لفظ سو لست لها عیسی علیہ السلام لفظ سو لست لها نبی علیہ السلام فرمائی چې مال راشي زما لفظ بسی حضور مبارک لفظ بی انا لها انا لها انا لها اے خلق دغه شفاعت لپاره په نن ورځ باندې محمد رسول الله د هر نبی صدا لست لها د حضور مبارک صدا انا لها انا لها انا لها معنا لا زدی د پاره یم دا بزکم دا بل څوک نشي کولای انا لها چې کله دا صدا ان شاء الله موږ تاسو التم واورو د حضور مبارک دیدار سره سره ان شاء الله دا ډېر یو خوندور منظري بیا حضور مبارک فرمایي چې دینه پس با دغه خلکو ته وایي مچرازي حضور مبارک بروان شي حدیث مبارک زم مختصر کوما رب لا یزال جل جلاله په حضور کې بټولو نه اول حضور مبارک فرمایي ز حمد بیان کړم الله جل جلاله بزما پزړه کې داسې الفاظ د حمد رواچي چې بهترین الفاظ وي باغې باندې بزد الله تعالی حمد بیان کړم او داغې نه پس بد الله په حضور کې سجده ولګو دا ګوره یاد لرئ ځان بے وفا نه کړئ درش په تکاله یک په دنیا کې سجدي رب ته لګولې دي هغه هم د خپل د امت د نجات او د خلاصي لپاره لګولې او که پورز د قیامت باندې حضور مبارک الله ته سجده لګي دام پورز د قیامت هم د خپل د امت د نجات لپاره لګي د خپل د امت د شفاعت لپاره لګي حضور مبارک چې کله سجده ولګي حضور مبارک فرمایي رب لا یزال براتو فرمایي په دنیا کې حضور مبارک ډیر عبادتونه کړي ډیر سجدي کړي یا رسول الله مبارک سجدي پرېدا ارفع رأسك يا محمد سل تعطى واشفع تشفع یا رسول الله مبارکا سر مبارک اوچت کړه نن غواړه چې څه غواړې درته ملاویږي با نن شفاعت کوا چې د چا شفاعت کړي رب لا یزال بدستا شفاعت قبلی یا رسول الله دا اختیار ورته د رب نه ملاو شي سل تعطى واشفع تشفع غواړه چې نن څه غواړې سر مبارک اوچت کا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې کله ز سر مبارک اوچت کما صدا یې واورئ چې په دې وخت کې صدا او بیا لږ ځان تم وګورئ چې زمونږ او ستاسو څومره محبت دی ورسره نبی علیہ السلام فرمایي زه چې سر اوچت کړم زما الفاظ بدایي یا رب امتی امتی
یا ربی امتی امتی. خدای پاکا وزما امت او زما امت، زما امت او زما امت ربا هغه درنه غواړم چې نن یې ځان سره په خوشحالۍ باندې جنت لبوزم چې هغه دنیا نه راغلی دي خطا کار به مې سیاه کار به مې رب لا یزال زما په خاطر یې معاف کړه. چې کله دا خبره وکړه یا رب امتی امتی، نبی علیہ السلام مبارک فرمائی رب راته فرمائی یا رسول اللہ فاخرج من کان فی قلبه مثقال حبة خردل. یا رسول اللہ مبارک لاړ شه میدان محشر کی اوګرزا چا چې په زړه کې د جوار د دانې جوار د هغې د دانې برابر ایمان دنیا نه راوړی دومره ایمان. یا رسول الله رایا والا زما په وړاندې شفاعت وکړه، لاس مې ونیسه او ځان سره جنت ته داخل کړه. دلته ورته یو خبره کوم که تاسو ما ته توجه وي، ایمان محل ټول ایجوکیټډ تعلیم یافته د ایمان محل ځای کوم دی؟ زړه، قلب. ایمان ځای دا دی په زبان صرف اقرار کیږي، محل یې زړه دی. تا نه زه تپوس کوم حضور مبارک ته دا پته نه چې د چا په زړه کې د جوار د دانې ایمان دی، دا ورته پته په ورځ د قیامت باندې چې نبی علیہ السلام کوم کس رب ته ودرئی په هغې کې به غلطیږي نه. رب دا نور ته یا رسول الله مبارک دا یو کس خو تا داسې راوسته چې د هغه په زړه کې د جوار د دانې نه کم یا زیات ایمان دی. پته دا ولګېده چې په ورځ د قیامت باندې نبی علیہ السلام خپل امت هم پیژني او هغه کس هم پیژني چې د چا په زړه کې د جوار د دانې دا برابر ایمان دی. یعنی زړه پیژني چې دا خطا کیږي نه، دا براولي او دا براولي، ټول به هغه کسان راولي چې د جوار د دانې برابر ایمان یې په زړه کې. حالانکه چا خو ورته خولی نه دی که نه، دا د حضور مبارک په هغې ورځ باندې یو کس را جمع کوي چې کله هغه راولي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي زه به بیا اخو به په الله وبخم، زه به بیا په سجده باندې شم. بیا براته الله فرمایي ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع. سر مبارک اوچت که یا رسول الله مبارکه غواړه چې څه غواړې شفاعت کوه چې د چا شفاعت کوي قبلیږي به. دویم پیرا نبی علیہ السلام فرمایي زما الفاظ بدای یا رب امتی امتی، خدای پاک زما نور امتم دی، زما نور امتم دی. رب را تسو فرمائی یا رسول اللہ مبارک لارشا میدان محشر کی اوگرزا د چا په زړه کې چې د ذرې برابر ایمانی، ذرې برابر. او تاسو ذره پیژنئ، دا کله چې دا دروازه لږ شانته کولاو وي او په هغې کې نور را داخل شي او په هغې نور کې تاسو کتلی دا واړه ذرات چې کوم دي، دا کله کله انسان ورته ګوري دا واړه دي ته ذره ویل کېږي. یا رسول الله مبارک لاړ شه په میدان محشر کې د ستا په امت کې د چا په زړه کې چې د ذرې برابر ایمان ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رایه ولا رب حضور کی ودروا شفاعت یا وکړه، شفاعت به قبول شي یا رسول الله ځان سره جنت ته داخل کړه. حضور مبارک د هر امتی ذره ایمانم پیژني. دی پر چې څوک را غونډي هغه ټول ذره والا وي. دریم پیر رسول الله فرمای رب ته سجده ولګم یا الله نور امتیان پاتی دی. رب لا یزال براتو فرمای سل تعطى واشفع تشفع. یا رسول الله مبارکا چې نن قیامت پورز باندې ترڅو پوری د امت په بابت کې راضی شوی خو نه کنا تر هغه پورې شفاعت کا واسطه شفاعت به الله قبلې. چې کله تو وای چې یا رب رضیتو، اے رب بس زرا زی شو التا بازار توایم چې بس نور شروع سه یا رسول الله. اوس دا د مسلم شریف او د بخاری الفاظ واوري دلته الفاظ راغلی په هغه معنام پویوم. دریم ځل چې حضور مبارک کله سر اوچت کا حضور مبارک فرمای د جوار د دانې برابر ایمان والم لاړه، د ذره برابر د ایمان والم لاړه.
دریم پیر رب بیا ز الله ته فرمایم ربا یا رب امتی امتی رب ز خپل امت غواړم بیا هم ز خپل امت غواړم چې څو پورې مټول داخل کړي نه کنه ز خپل امت غواړم دلته لګ ما ته متوجه شي حدیث الفاظ داري چې په دریم ځل باندې به ماته الله تعالی څه وایي یا رسول الله فاخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل ادنا 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 دا لفظ درې پیر راغلی حدیث ادنا معنا دا کم دا اغینا کم دا اغینا کم راته به فرمایا یا رسول الله مبارکه د جوار د دانه برابر خلق لاړه د ذره برابر ایمان والا خلق لاړه یا رسول الله دریم پیر لاړ شه وګوره چې د چا پزړه کې ادنا 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 درې پیر دا لفظ راغلی د دینم کم ایمان وی د اغینم کم ایمان وی د هغینم کم ایمان وی بیخی د ذره نه کم د اغینه کم د اغینه کم یا رسول الله یو کسرا والا الله په حضور کې ودروا د اغي شفاعت موکړه اب هم دستا په شفاعت باندې جنت لزي نور سشه وک نبی علیہ السلام ما او تاسرا اوس دلتا تابعین یو جماعت تابعین دغه حدیث په سیتلیو انس ابن مالک لا انس ابن مالک دا درې پیری نبی علیہ السلام دا حدیث ورته بیان ک اغه نه پس انس ابن مالک ورته وی بس دا حدیث د شفاعت ته امام بخاری مسلم لیکلی دي چې دغه تابعین انس ابن مالک نه بهر رؤوته پلار کې د حسن بصری سیب کورو حسن بصری دا په تابعینو کې لوی صاحب دی حسن بصری دغه تابعین چې مونږ ځان سره په زړه کې وي چې د حسن بصری سیب په کور باندې تیریګو راځي چې هغوی سلام لم ورشو تابعین فرمایي چې کله چې مونږ هغې له لاړو حسن بصری سره کېناستو مونږ نه تپوس وکړه تاسو کوم ځای نه رالی وی چې مونږ ورته وفرمایل چې مونږ د انس ابن مالک سیب کور نه رالو ولې ورغلی وی چې مونږ ورته وفرمایل چې هغه حدیث د شفاعت ترې نه مونږ اورېده چې دا حدیث د شفاعت څنګه دی اوس ګورئ وی چې حسن بصری سیب راته وفرمایل چې حدیث د شفاعت یې ورته بیان کړه وی چې مونږ ورته وی چې او راته بیان یې کړه امتیانو اشقانو دا خبره واورئ ښه امام بخاری مسلم لیکلی متفقون علیه وی چې مونږ ته وفرمایل کوم ځای پورې ورته بیان کړه دا تابعین جماعت فرمایي چې مونږ ورته وفرمایل چې درې پیرې راته بیان کړه چې حضور مبارک به درې پیرې ځي وی چې حسن بصری دا ته وی چې څلورم پیرې ورته بیان نه کړه رسول الله مبارک خو به څلورم پیرم ځي څلورم پیره به چا دپاره ځي وی چې مونږ ورته وفرمایل نه مونږ ته درې ځل بیان کړه وی چې حسن بصری راته وفرمایل چې انس ابن مالک تاسو ته دا څلورم ځل نه بیان کړی انس ابن مالک چې کله دا حدیث ما ته بیاناوه نو ما ته دا څلورم ځلم بیان کړی دی اوس دوه وجې کېدی شي یا انس ابن مالک بوډا شو ذهن نه به هغه خبره وتی څلورم ځل او یا کې دې شي دی وجه نه ارتنی ویلی چې بس بیا به خلک عمل پریوي او رسول الله مبارک شفاعت ته بناستي بیا ټول خلک کې دې شي تاسو ته به نه بیان کړای خو ماته بیان کړای دا تابعین جماعت چې مونږه بالکل دا غونه را باندې ببر شو چې مونږ ورته چې قربان دا څلورم ځل تراته بیان کړ چې حسن بصری راته او خندل وی چې صد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شفاعت تناستی وی بیانو بیارته نو حدیث الفاظ داری حسن بصری فرمائی چې په څلورم ځل باندې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رب لراضی رب په حضور کې به سجده لګئی رب ورته په څلورم ځل باندې فرمائی ارفع راسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع یا رسول الله مبارک سر اوچت کړه غواړه چې څه غواړي شفاعت کوه چې د چا شفاعت کوي څلورم ځل نبی علیہ السلام څه فرمایي چې رب لا یزال براته فرمایي یا رسول الله مبارکه نور مګرزا درې کرته مولې غلي ګرځوم را ګرځوم دا بس نور مګرزا رب لا یزال په خپل ذات باندې څلور قسمونه ورته خړلي په حدیث کې وعزتي یا رسول الله وجلالي یا رسول الله وكبريائي يا رسول الله وعظمتي يا رسول الله يا رسول الله نور ګرځما په میدان محشر کې واورا
دا په څلورم ځل به ورته وایي واوره ما د په خپل عزت باندې قسمي، ما د په خپل جلال باندې قسمي، ما د په خپل کبریا باندې قسمي، ما د په خپل عظمت باندې قسمي، من قال لا اله الا الله لاخرجن من النار. یا رسول الله چې ستا په امت کې په ټول عمر باندې چا یو کرتی دا کلمه ویلی چې لا اله الا الله نن به جهنم نه روباسم او ستا په شفاعت به جنت ته داخله وکړه. دی وجنا من قال لا اله الا الله لاخرجن منها اي من النار. بس چې چا په دنیا کې په صدق دل باندې یو ځل هم دا ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې کلمه باندې مړی یو سیز یمنی یو سیز بغیر د دینا رب ورته فرمایي په جلال مد قسمی په عزت مد قسمی په کبریا څلور قسمونه ورته الله خړلي زبدا انسان ستا په شفاعت باندې جهنم نه روباسم او جنت ته به داخلو. دی طویل کېږي د محدثینو په اصطلاح کې حدیث شفاعت. دا حدیث شفاعت دی متفقون علیه ایک چا په دې کې څه اختلاف نشته. دی وجنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه اخرنه خبر ارته کوم وخت پوره دی. ابو موسی اشعری دا د پیغمبر علیہ السلام ډیر لوی صحابي دی. ابن ماجه دا حدیث مبارک روایت کړی. ابو موسی اشعری فرمای نبی علیہ السلام فرمایل خيرت بین الشفاعه وبین ان يدخل نصف امتی الجنه. وچ رب لا یزال مال اختیار راک د دو شیانو په منځ کې دو شیان سشی اختیار یا درک. نبی علیہ السلام فرمائی رب را اختیار راکا نیم امت تا بلا حساب و کتاب جنت تا داخل کرم کا شفاعت غواڑی کی سبم آسان وی رسول اللہ مبارک دا چا شفاعت کرل دام انسان لا تکلیف ورکی گل. حضور مبارک دا ویلی شو کنا چی بس خدای پاک نیم امت ما جنت تا داخل کرم. رب صورت فرمائی شفاعت غواڑی کہ نیم امت تا بلا حساب و کتاب جنت تا داخل کرم. حضور مبارک فرمائی رب لا یزال دامالا اختیار راک. یا رسول اللہ مبارکہ صلی اللہ علیہ تات شیو کو حضور مبارک فرمائی فاخترت الشفاعہ اے امتا دا نیم رانا ہیر نئے گورا رب تماوی چی نیم نزد شفاعت غوارم کدا نیم بلا حساب و کتاب جنت تا داخل شید از ما استادا نیم بس شیکو بیا خدای پاکا غا نور بس سکی بیا رب نیم نا بس دا شفاعت غوارم مالا شفاعت رک. او بیا صحابو تا فرمائی لئنها اعم و اکفا انشاءاللہ دا غزما شفاعت با امت تا پارا کافی گرزی دا بسی دا با کافی. او بیا ورطا فرمائی اترونها للمتقین اے صحابو تاسو سی جدا باغا نیکانو صالحانو دا پاری یعنی نیکان صالحان کو با اسم جنت لزیا خو نیکان دی اولیاء دی. اے صحابو دا بچا دا پاری للخطائین المذنبین المتلوثین. حضور مبارک فرمائی دا با دا گناہگارانو دا پاری دا با خطائینو دا پاری دا با مذنبینو دا پاری دا با متلوثین چی پا گناہ کی ککڑی ککڑ دا با دا غیر پاری. نیکان صالحان یو طرف تا جنت لبزی خو چی گناہگاران زی دا با دزما پا شفاعت باندی زی نبی علیہ السلام مبارک. زکمات شیخ ورکا ما شفاعت اللہ تعالی نواقشت ورځ د قیامت باندې به ان شاء الله موږ تاسو ټول د نبی علیہ السلام مبارک په شفاعت باندې ان شاء الله جنت او داغي بیل خوندي چې ستا محبوبي محبوبم دستای او سفارش تم ہوگا هغه څه بیل خوندي دا چې چا مینا محبت او عشق بزړه کی کنا او دا محبوب یې سفارش هم ہوگا او دا محبوب یې جنت لم ځان سره بوزي د دې یو خپل مزي نو ان شاء الله د رسول الله مبارک په شفاعت باندې به جنت لزو. رب لا یزال دا بس دا دعا رب نه کوي چې ربا دا سره نه وند شي چې د حضور مبارک شفاعت نه محروم شي.
داسې څه بې ادبي، داسې څه ګستاخي، داسې څه نامناسب خبرې رب کائنات ته زموږ او ستاسو په ژوند کې اتباع د مصطفی علیه السلام راولي، د حضور علیه السلام په نقش قدم د الله مونږ او تاسو روان کا. او ان شاء الله چې چا کې اتباع د مصطفی علیه السلام وی او څوک د حضور مبارک په نقش قدم باندې روان وي او څوک حضور مبارک سره مینه او محبت کا، دا هغه خلق دي چې په ورځ د قیامت باندې به شفاعت مصطفی علیه السلام ورته خامخا ملاویږي ان شاء الله. رب لا یزال د زمونږ استاسو د حضور مبارک شفاعت نصیب کا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول